الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې انسان ایمان راوړو دی مسلمان شو، د ایمان سره سره د په بدن د په مال د په اولاد کې د رب العالمین د پاره څه قربانې لازمي دي. دی په خپل وجودم د الله د پاره تکلیف تیری، خپل مال کې بم د الله حق منی، خپل بچی بم د الله په حکم د الله تابعداري تراړی، الا بده کامیابی. او کدی وای چې आवाज کلمه ویم پدې بز کامیابی حاصلوم، مقصد تبرسم، او بل بز په مال کې یا په بدن کې د الله د پاره قربانی ورنکم، نو دی په غلطه ده. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، د خلق دا خیال دی چې بس مونږ ایمان راوړو وهم لا یفتنون، او د دې ایمان سره سره به زمونږ په بدن یا زمونږ په مال سه امتحان را نشي او مونږ به کامیاب شو. وی دا سوچ د خلکو غلط دی. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او داغه په صحابه او په مبارک وجودونو چې دغه اسلام او دغه ایمان د پاره کم تکلیفونه تیر شوی دي، هغه مبارکو نیازبین وجودونو الله تخوخ خلقو چې هغه دا تکلیفونه برداشت کړی دي، مونږ به څوک یو چې مونږ باغه برداشت نکو. دې زمانہ کې په مسلمان یو لوی تکلیف شروع دی، تاسو محسوسوي به په افغانستان کې، په عراق کې، په کشمیر کې، په چچنیا کې، په فلسطین کې، ځای په ځای. نو دا بعض انسان لکه دا راشي چیرې دا مسلمان خو الله تخوخ دی، دا ولې دا تکلیفونه پې راځي؟ نو دا تکلیف په مسلمان د کافر د طرف نه راتلل، دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا مسلمان د الله خوښ نه دی. یعنی د حضرت بلال رضی الله عنه تکلیفونه ځان ته رامخکې کې. حضرت بلال رضی الله عنه په وجود څومره تکلیفونه تیر شوي دي. دی اوم مسلمانو شپږ کسه د دنه مخکې او په اوم نمبر مسلمانو، یعنی هغه وخت کې د مکې مکرمې د مسلمانانو تعداد اوو، شپږ کسه نورو یو وسره حضرت بلال رضی الله عنه په مخ د ځمکه مسلمانی په دغه اوو کسانو کې وه، او اوم نمبر پکې حضرت بلالو، او دی غلام دی. ګورې په مکه مکرمه کې یو لوی سردار دی امیه، داغه غلام رہے د بل وطن مسافر، تر دې حد پورې چې پیدا شوی په مکه کې دی
خو مورې وینځه ده، پلار یې مریی دی او د حبشې سره تعلق لري. د حبشې خلق اوسم تک تور تور وي او لوړ دنګ خلک یې په دې حج کې مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به تاسو لیدلی دي، مکمل تور وجودونه لوړ دنګ. د حضرت بلال رضی الله عنه وجودم تاریخ چې لیکن هم دا لیکي چې لوړ دنګ سړی و، د رنګ نه تورو، ویښتې ښه ګلګوچي و او غټ نو سرب نو، نری وجود و، د امیه غلام. نو چې کله د ایمان راوړه او نبی علیہ السلام یې اومنه او بیا نبی علیہ السلام مبارک وته دا تعلیم ورکړه چې الله یو د شریک نه لري، د هغې اعلان یې وکړ، نو د خپل مولا امیه کېنو، وی تام د دې پیغمبر مرسته وکړه، ویو زمون خدایان دې پرېښودل، ویو بلکل مې پرېښودل. ته چه عبادت کې؟ وی دا هغه واحد ذات چې هغه شریک نه لري، زمام خالق دی، د ځمکې اسمانونو د کائنات هم خالق دی، او دا کم بوتان چې تاسو د کمو کاڼو نه جوړ کړي د دغې کاڼو خالق هم دغه رب العالمین دی. د ژوند او د مرګ مالک دی، د روغې او د رنځورې مالک دی. ژوند، مرګ، روغه، بیماری، تکلیف، دا تکلیف لرکول دا د هغې ذات چې کم ذات دا ارسه ټوله دنیا پیدا کړې ده، هغه یو ذات باندې زما ایمان دی او هغه یو الله منم، د هغه نه ما سوا بل خدای بل الله نه منم، بل معبود نه منم. هلکه ټینګ به نشئ ګورئ، بس صبر څه چی. نو دی به بوته صاحب او د مکې مکرمې په کوڅو کې به ورپسې ماشومان لګیا کړل، هغې ماشومانو په چوکو به وو او زغلو به واړه به ورپسې و، چا په کاڼو به ویشته، چا به په چوکو وو. تاسو اندازه ولګوئ چې یو مشر سړی وي او ماشومان ورپسې الاګانې وباسي او په چوکو یې وی، په لختو یې وی، په کاڼو یې وی، او د مکې په کوڅو کې زغلی. د هغه تکلیفونو سره او د والو ټکولو نه علاوه بېعزتي څومره شوه. لیکن د دې سره سره چې ده به غزار خوړه په لرګي باندې یا په کاڼي، نو ده به دا نه وی چې وی مړ شومه، وینه به ترې بیا دا به نه وی چې وی مړ شومه. ده چې به غزار خوړه او څونه تیز غزار به ده به وی الله احد، الله یو دی. چې بیا به غزار ورکو ده به بیا آواز کو الله احد، الله یو دی. نو بیا به د مکې مکرمې نه بار وویسته او په شګو به سملو او غټ د غټې غټې تیږې ګټې دا به په دې سینه د پاسه وله کېښودې، ګرمې تیږې ګرمې د مکې مکرمې د نور او د هغې د تو نه دی الله وساته. هوی یخه ده، سوری یخ دی، خو نور یې دومره ګرم دی چې نور ته سړی ودرېدی نشي. په هغه نور به په ګرمو شګو سمله او په سینه به وله ګټې کېښودې او دې خلکو به تماشه کوله. دې غریب به بېهوشه شو، نو چې پته به ولګی چې دې خو اوس مري، نو زر به یې ته ګټې لرې کړې، اوبه به پې واچول، راپا به سو. تر دې حده پورې پکې لاسونو کې به وله پړي واچول او ماشومانو ته به یې راکاږې په دې ځمکو باندې. لیکن سره د دې نه هغه د دې خپلې ژبې د دې خولې نه د الله نوم ګورې نه دی لرې کړی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي، یو لوی آیات دی، که یو سړی مجبوره شي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مجبوره شي یو سړی یو کافر وجنی تکلیف ولا ورکي، نو کدی دا هغه کافر نه ځان خلاصوي او په دې ژبه د کفر کلمه وایي، یره پړه کې مسلمانی وي، وی دا خیر دی. زموږ د علماو ته رخصت وایي، خیر دی کافر مخکې که د کفر خبره دی اوکړه ته بچ کې ځان ته خلاصې، بېعزته کوي دی، وهي دی، وجنې دی، خو چې پړه کې دی ایمان پروت یړنه یې نو باسې، د هغه نه ظاهري ځان ساتې، خیر دی. لیکن بل طرف ته که یو سړی وي چې نه د خولې نه هم کفر نو باسم، ما دې ملکي زمارې بېعزتي وي، کې دې ته عظیمت وي، دا بیا ډېر اوچته مرتبه ده. هغه وی خیر دی، هېڅ پروا نشته، دا دې وخت کې ماله جایز دي چې د په دې خولې د کافرانو خبر وکړم او پړه کې مې ایمان دی، لیکن داسې نه کوم
پاغا بہتر سوچ عمل کوما صفا بے آواز کو لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ یو دے اللہ شریک نہ دے وہ ہبے ما شمان بے اور پسے کلل زے اور پسے لاگانے وباسے دمر تکلیفنا فمخدز مکہ چی پا دی لومبی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا بملاویدل دا چاہتم ندی ملو شوی اس بتسوے تب بلال جوڑ دا خدای ندی خوخ ولی دا کافرانو دا لاسا ولا اللہ عذاب ورکی دا ولی بلال تا دا کافرو دا لاسا عذاب ملاویگی دا خود دنیا دا امتحان زیدے کله بدی په وجود تکلیف راځي کله بدی په مال تکلیف راځي کله بدی په بچو تکلیف راځي کله بدی په ځمکه راځي کله بدی په کور راځي کله بدی په جیداد راځي دا خو د انسان مقصد نه دی ورپسې خیرت بدی بیا د کامیابی وي نو ننم که په چا تکلیف دی په افغانستان کې په عراق کې په چیچنیا کې په بوسنیا کې په نورو ملکونو کې دا د حضرت بلال د عبرت واقع ځان تر مخکې کې حضرت نبی علیہ السلام صبر نږدې صحابي دومره نږدې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو دل پلار باندې ته او د مکه مشرکانو دی راګر کړی بلال او وਹੀ او ټکای او راکاږي او کله پسینه په دې طرف راواړی په دې شاول تیګی کې دی ټوپونه په وای کله په دې شابه دې سملې پسینه ولا ګټ کې دی ټوپونه په وای ما شومان ور پسې لاګانې وباسي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مکه سردارانو کې سردارو ورنږدې شو امیہ توید استا غلام دی ویو یره مهربانیو کدا په ما اوله وه وې د موږ د پلار نیکه دین پرې خیر وې څه چلو شه د خپل دین لیکن وې نه پریدو صدا به ولا ورکو وې خرسه نه چې دې نه په بیا عالم وې ډیره خدا هغه وې راشه ځان ته خلاص کا هر وخت مونږ وو خلک وو او ټول اوس خپل منځونه کوي زما کار روزگار نه کیږي پس کوم پسو خرسه امیہ ورته ډیر لوی قیمت وي چې ابوبکر به په دومره غټ قیمت والی کې به وان نه لی وی په دومره پیسو یې خرڅې وی یو ورا کلاس جوړو شو پیسې راوړې امیہ ته اوس پارلو بلال ته وی راځه دې کزان سره راوست دې از واغشت او ځان ته کور ته راوست نو حضرت بلال وته سوی ها نبی علیہ السلام ته خبر شو ابوبکر سجل دی کوی سیب بلال عذاب نه خدای بچ ولی ما په بیا واغشت چې ما باغ شو زما غلام دی اوس خو دې سو ګوته ولی یوسی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابوبکر ما ځان سره شریک کا لګي پیسې به درکما نو دا بلال به زموستا په شریکه غلام شي ما ځان سره شریک کا پکې وینا د الله رسوله په بلال کې څوک نه شریکو نو چې دې راوس نو بلال رضی الله عنه ورته کېناس وی ابوبکر کله د خپل ځان د خدمت لپاره غشتم خو ډیره خبره ستا خدمت بکو او کله د الله لپاره غشتم نو ما خدای پرې چې د الله عبادت وکم پرې مې د خپل الله ته چې د خپل رب عبادت وکم وی بلال ما ځان لنه غشته ما الله لا غشته زما د خدای لپاره آزاد کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به فرمایل وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړي دی ګوره بلال ته به سردار وی اعتق سیدنا زمون سردار بلال آزاد کړي دی وی ذا الله د پاره ما آزاد کړي وی ډېر خدو ز پېښه زما رب پېښه او زما در عبادت پېښه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 24 घंटे به موجودو 24 घंटे جدا کېده به نه هجرت د مدینه منورې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړ نو په دویمه هجره کې پیغمبر علیه السلام د مرګرو سره مشوره وکړه چیرې د مانزه د پاره بس کو د بان لانو مقرر څه وکاو صحابه راغون کړل چاوي صاحب اور ببلو نو چې لوګي براوخي جو خلک یې اوویني نو مانزله برازي د مانزه په وخت کې به اور بلو وینا دا خو د مجوسو کار اورونه خو د عبادت لپاره مجوسیان بلې بل چا پکې دا تجویز ورکړه چې ټلې بټنګو چې کله د مانزه وخت شي وی دا خو د عیسایانو کار دی بل چا دا تجویز ورکړه چې شپېلې به وو یو خکر کې به پوکې وباسو هغه خکر چې مونږ او شپېلې وو خلک به مانزله را غونډېږي
وی دا خو د یهودو کار دی. بل چا پکې تجویز ورکا وی صاحب یو आवाज بکو الصلاة جامعه، د مانځه وخت د خدای مو وک مانځه راځي، دا ماسختن د مانځه نه پس دا میټینګو فیصله په دغه وشوه چې بس د مانځه وخت شي یو کس به आवाज کوي الصلاة جامعه، خدای مو وک د مونږ وخت د مانځه راځي، دا आवाज بکیږي. لاړل صحابه کرام رخصت شکورونو ته لاړل، چې لاړل د شپې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو صحابی دی د نبی علیہ السلام، د خوب ولید وی د مدینه منوره په بازار کې روانم، یو سړی سره ټلی ده، هغه ټلی خرڅی، زه ورغلم د الله بنده دا ټلی خرڅی، وی هغه وی چې او ته پې څه کې؟ وی مې چې دا به مونږه د مانځه دپاره ټنګو خلک به پې رابلو، اوس خوب یې نه که نه. سړی ورته وایي د دې ټلی نه یو ښه شی درته نه ښیم چې خلک پې مانځه له بلې؟ وی وښایه، دا بانګ یې ورته وښو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر. الله ډېر لوی دی، الله سره هیڅوک برابر نه دی. زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې الله سره شریک نشته. اشهد ان محمد رسول الله، د دې خبرې ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برگزیده پیغمبر دی او زمونږ د هدایت لپاره الله را لېږلی دی. حی علی الصلاة، ای خلک منزل راشي. حی علی الصلاة، ای خلک منزل راشي. حی علی الفلاح، ای خلک کامیابی لراشه، د کامیابی عبادت لراشه، د کامیابی ځای لراشه. بیا وی الله اکبر الله اکبر، الله ډیر لوی دی، الله ډیر لوی دی. لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشته. دا بانګې وته او اقامت یې موته وی لاول به داسې وې، او چې بیا کله مانځه ته ودرېږې نو بیا به د اقامت وې، قد قامت الصلاة به پکې وې چې خدای مو بخه مونځ قائم شو، مونځ ته جمع ودرېده. راځئ دی چې د خوب نه راویښ شو په منډه راغی نبي کریم. دا اصلي خوب سړی د پېشمني وخت کې نیسي عموما ویني. راغی نبی علیہ السلام له وی د الله رسوله ما خو بېګا داسې خوب ولید، یو سړي ټلی خرڅوله بازار کې، مې چې دا خرڅی نه وی ولې نه څه پکې مې چې په دې مانځله خلک بلو. وی ښه شی راته ښیم، مې چې وښایه، وی دا بانګ یې راته وښو. نبی علیہ السلام مو به څنګه بانګ وته یې واورم چې وویره وی انها لرؤیا حق ان شاء الله، دا رښتونی خوب دی، رښتونی خوب. پیغمبر علیہ السلام چې معراج ته تللی و دا بانګ یې اورېدلی، خو دا ورته پته نه وه چې څه دپاره دا بانګ دی. هلته د فرشتې نه بانګ واورېد، پته ونه لګېده چې دا بانګ څه دپاره دی. نو چې ده ورته خوب بیان کړه چې ما ته خو هغه فرشتې ووې چې په دا بانګ داسې وایه، نو ورته پته ولګېده او ما ته خو چې معراج کې هغه فرشتې کوم شی ورولی و خو دې دپاره دی. بس وی دا رښتونی خوب دی. ښه اوس هغه صحابي ته وایي عبدالله ابن زید ته حضور پاک مبارک داسې ورته نه وایي چې پاسه اوس خلک شا بانګ وایي د مانځه وخت دی. وی داسې کار وکړه قم مع بلال فالقی علیه ما رأیت، تا چې کوم خوب ولیده بلال سره ودرېږه، دا ورته وایه، تا لیدلې دا ورته وایه فانه اندا صوتا منک، دستانه په اواز کې اوچت دی. او بل روایت کې راځي احسن، ښکلی اواز یې رستانه، اواز یې هم ښایسته دی او اواز یې اوچت دی. تا چې کوم خوب ولیده ته یو ټکې وایي چې دی اقسې وایي. نو لومبې بانګ د ټولو نه مخکې چې کله بانګ مقرر شو د نبی علیہ السلام په جماعت کې حضرت بلال رضی الله عنه شروع ګوره د هغې سختو بدل الله ورکو که ورې نه د هغې تکلیفونو بدل ولا رب العالمین ورکو. الله د چا تکلیف د چا محنت ګورې ضایع نه ګرځوي. زما چې څوک خدمت وکړي چرته به یم زه کوشش به کوم چې بدل خو خلاص کړم، نو الله به سیږنه مسلمان او بیا د هغه انسان چې د الله لپاره په بلال چې سخت تیرې دی خو د الله لپاره پې تیرې دی که نو الله به څنګه بدل پرېږدي. الله تا ته وایي بدل خلاصوه، تا ته وایي چې څوک د سره خو کي ښېګړه ورسره کوه، نو چې د رب العالمین سره څوک خو کي
دا الله د دین سره څوک خو کې ها نو الله پاک بداغي بدل خلاصي او کبه نه خلاصي سونه بهترین بدل ولا ورکا نو بس سیب دی ودره دا حضرت بلال یعنی عقل خداوی چې کم صحابي خوب لید دي پکا چې بانګ غوي ز پرېګل دالوم به خودي وای کنه بیا به بلال دویم بانګ وای رستو به بلال مقرر شي نه او صلی الله ولا غ بدل خلاصي بلال سختې تیرې کړې دي داسې سختې تیرې کړې دي چې داسې قرباني چام نه ور کړې اوس داسې ثوابونه در کوم چې دا بچا تم حاصل نشي اسنګا ګورا د پیغمبر علی السلام په ټوله ژوندۍ کې بانګونه دی ویلي دي چې بانګ یو سړی وای او د دې سړی په بانګ سل کا سراشي مانځلا 200 کا سراشي شل کا سراشي دا غ شلو چې د مانځه څومره ثواب کیږي دومره د بانګي کیږي وای کنه ثواب پکې شته کې نشته وای بانګ یو سړی وی الله اکبر د بانګ زرو کسو اورید او زر کسان مانځل رالل دا غ زرو کسانو دراتلو چې څومره ثواب کیږي دا غوی باندې کمیږي دا غي برابر ثواب بر دې بانګ ولاب کیږي نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې صحابه د بلال په بانګ راتلل جمعات ته داغه صحابه چې د مانزه څومره اجرونه ثوابونه کېدل د هغه برابر د حضرت بلال کېدل دا خو زم چې د دنیا کمپیوټر بم دغه د بلال د نیکه صرف د بانګ د نیکه به نشمیري کنه بشماري وای کنه رښتا نو بزرګاو صحابه کرام دي او یو منذر پنځه منځونه دي او د بانګونه وي چې د بانګ وي د دومره اجر او دومره لوی ثواب نو عقل داوي ځکه لکه طالبانو ته وې ما عقل داوي چې یاره نبی علیہ السلام کو هغه چې چا خوب لیدو یو بانک په هغه ویلې یو دوه خو په ویلې نو بیا به بلال ته توایا لیکن عقل د رب العالمین د علم په مقابله کې هیڅ شی نه دی زموږ عقل عقل دی عقل دلته داوي چې نه هغه خوب لیدو هغه له الله اجر ورکي لیکن بلال قرباني کړی دا ټول اجر او ثواب دا لوم دا خو کارنامه ده الکه لومبه بانک چاوي لومبه چې دا بانک لا لازم شوی دی یعنی بانک مقرر شوی دی لومبه چاوي حضرت بلال چې بانک شروع کو دلته الله आवाज عجیب आवाज ورکړو ناشنا आवाज حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ځان په صدر راکاږي په منډه را روان دي چراغه نبی رسول تاسو کو سجلو شو وی دا چل شوی دی خوب لیدل شوی دی وی قسم په الله چې مام داسې خوب وسولید سورلس صحابه کرامو سورلس په دغه شپه د قیو شان خوب لیدلو دا بانک سورلس صحابه ته په خوب کې رب العالمین خودل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړ نو د مکه مکرمه مؤذن مقرر شو حضرت بلال ته بانګ وي بانګونه به وي که په سفر به نبی رسول الله تعالی ته به بانګ وي یو ځل پیغمبر علیه السلام په یو سفر تللی چې کله واپس راتل نو نبی علیہ السلام مبارک پر اخیری شپه کې به خوب کو بیا په سفر کې ستړي شو د شپې سفرو کو چې سبا ته لږ وخت پاتې شو ځکه کې خیمه خخ کړي قافله ودرولا یروي څوک به مونږ ساوکیو کی د مانځه لپاره یو کس به ویخي سبا ته به ګوري چې سبا راوخیږي چې مونږ پاسې چې مونږ منځو ولې مونږ ستړیو اسنه کټولو د شو نو را باندې نور راونه خېږي حضرت بلال وای زب سیب دا وکم تاسو ټول ودشه چونکه بان خو هغه وي زب تاسو سوکې کومه او چې کله سبا راوخیږي زب بانګو هم تاسو پاسو ډیر صحابه ټول ودشو نبی رسول الله مبارک مودش بلال راغی او داسې وکړه په منځو درې دا خو وی خېګم تر سبا پورې نو هغه پورې به مونږ خپل کومه قسم لاستم خوب براش منځه کو خو چې سبا ته داسې یو 15 منټه ټیم تقریبا به سره غړای وخت کې وینه لږ وخت پاتې شو نو دی راغی او دا خپل کی جاوې ته ډډواله او مخامخ سبا ته ګوري چې بس اوس به سبا راوخیږي مونږ میو کو نفل نو د نبی رسول الله سره د مرګرو پاسو ډډه داسې وای د خوب ولا خدای وروست ودش چې ودشو صاحب سبا راوخت وخت د مانځه تیر شو صحابه مودي نبی علیہ السلام مودي بلال مودي شوی نور راوخت چې نور راوخت د ټولو نو مخ کې پیغمبر علیہ السلام بیدار شو چې بیدار شو الله اکبر یا بلال اے بلال دا دې څوک له مونږ سره ته دې خوراشه لبیک وسعدیک د الله رسول حاضر دا دې سره سلو وو تا ته مانوي چې ته به ویخي مونږ منځله پاسه نو ته مو د شوي ګوره مونږ باندې سبا نور را باندې راوخته او ورته سوی
اخو مخيار دې کنه وی اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك دا الله رسوله خو چې چا تعالی خوب دروستي واغه ذات مالم خوب راوسته کنه عجیب جواب دې کوم ذات چې تو د کړې وي هغه ذات زمو د کړم نو دا غری دا ډړمې والا سباته مې قتل خوب راغی وی خزه ټیک ده لیکن د الله یو حکمت دا یو منځ پیغمبر علیه السلام نه الله قصدن قضا کو چې امت خو چل زکی کنه قضا مونږ بسنګ کې یا که سبا دی امتینه مونږ قضا شي چې خو نه خوري یره زو د پاتې شو مونږ قضا شو رب نه خورم د نبی علیہ السلام نم داسې شوی دا بعض حکمونه رب العالمین د پیغمبر علیہ السلام نه صادرول قصدن وی دا کار کو یو خود د شیطان غلبه ده دې کې ګوره مونږه د خوب راوځ او بلدار چې د انور راخیږي دا وخت مکروه وخت دی زه چې ردی نه باردانو بس دا غځ نه لاړ بل ځکه پړاو واچو بلال ته بانګ وای بانګي وی اقامت کومونځو نو پیغمبر علیہ السلام سره یوازې په مدینه منوره کې نه ګوري په هر ځای کې به بلال لګیاو خپل بانګ دی د مکه مکرمه سفر دی مکه مکرمه چې کله په 8 هجری کې فتح شو حضرت بلال وسره دی کوټې به ته ګوري نه جدا کېده چې مکه مکرمه کله فتح شو 360 بوتان دي دا بیت الله نه غیر چا پیره چې دا کم ځای کې خلک تاویږي مطاف وته وي 360 بوتان چې دا کافر بتاویدل هغه خپل بوتان له بلا سنوړل بیت الله کې دنم غټ غټ بوتان ولاړ نو چې کله مکه فتح شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مزیدار چوکاوه یو بوت ته چوکاوله قولا برا پریوت بل بوت لبورغه چوکاوه او توله قولا برا پریوت ټول بوتانې دړې وړې کړل او صحابو ته حکم وکړ یو سه مات کې وګرځوي او بیت الله پاک کې دنم پاک کې او بارم پاک کې دنه پاک د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان جوړ کړی هغه مرو وستل دنم پاک شو بارم پاک شو اوس په بیت الله با اذان بسو کوي دا په بیت الله کې لومبه اذان دی ا دې نمخ کې په بیت الله کې اذان نه دی شوی ځکه د پیغمبر علیه السلام د هجرت نمخ کې خو بانګلاونه مقرر نو او د هجرت نه پس خو 8 کال تیر شو خو مکه مکرمه خو د کافرو سره وا بانګ دا لومبه بانګ په مکه کې د بیت الله په خوا کې دا بسو کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابات این بلال زش رو شامل رو بله رابی بله صحابه ور پسې لاړل وی نبی علیہ السلام دی غواړي چراغ پیغمبر علیہ السلام ته مخ کې ودرېد بلال لبیک دا عادت تو چې کله به علیہ السلام ول आवाज ورکا ته لبیک وسعدک دا الله رسول درته حاضر ولاړ او چې څه خدمت رانه لغه ته حاضر ولاړ وی بانگ بوے خدا اللہ رسول بالکل بوے کم دے بوے حیث و امرتنی دا اللہ رسول چے کم دے تا حکم کے دا غلام کم دے چے حکم کے بس ما تا حکم کو چلتا بانگ وے نو دا بیت اللہ پا دے سر دا پاسا دا بے ضرورت او دریدل مکروح دی بیا دا بی دا کہ ضرورتی یو سڑی پہ عبادی کئی یا یو سړی د پاسه په سیمټ مګي خټه مګي لرګي پیګ دي خو ضرورت ته خو به ضرورت در بیت الله د پاسه ودرېدل دا منل اوس هم د جهاد پابندی را چې جهاد مزي د بیت الله د پاسه باندې تیری اخوا دی خو به تیری دا غټه بیا دی په کوم ځای به بانګ وې هیڅ امرته الله رسول چې کوم ځای کې ستا حکم ایمان حکم کوا ودا سیو کا د بیت الله د سر توغې او د بیت الله په دې سر دا لومبه بانګ وای لومبه بانګ په بیت الله کې چې بوتان مات شو چاوي بلال رضی الله عنه او کم ځای کې وای د بیت الله په سر او داسې خشتا आवाज چې کم आवाज د الله اکبر دوه نو په مکه مکرمه کې په کورونو کې بعض کافران پټ شوي ځکه چې نبی علیہ السلام حمله وکړه په مکه مکرمه بعض کافران په کورونو کې پټ شو بعضی خزه په کوټو کې دنه نه نوته خزه مسلمانی خدایي خو کفر وکړه مسلمانای سره خو دښمنی و نو بعضی خزه په کوټو کې دنه پټ شوي چې دا مسلمانان لاړ شي نو موږ بیا راوځو
او بعضې سړیم پټ شو په کورونو کې دننه چې دا نبی علیہ السلام او مسلمانان لاړ شي نو روزوبه تاریخ لیکي چې کله بلال په خوږ اواز باندې بانګ شروع کړ نو هغه د کافرو د مشرکانو ښځې او سړي د کوټو نه ورته بار راوتل. او دا څه دي؟ وی الله اکبر الله اکبر. د ده په بانګ رب العالمین په کوټو کې پټې ښځې او سړي مسلمانان کړل. داسې بانګ به وي. ځان سره نبی کریم بیا د مکې مکرمې دپاره بل امام مقرر کړ او ځان سره نبی علیہ السلام واپس مدینې منورې ته راوست. ځکه د پیغمبر علیہ السلام مؤذن دی. د نبی علیہ السلام په مخ کې به د پیغمبر علیہ السلام په خوا کې به بانګ وي. د هغې مؤذن دی. چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو بس وینه نه پس به بانګ نه وي. هلکه بانګ به نه وي. بس فیصله مې دا کړې د نبی علیہ السلام په مخ کې مې بانګ ویو چې هغه وفات شو بس بانګ نه ویم نه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه درخواست ورک وی جهاد لمې ولېږه شام ته مجاهدین تللی دي ما له اجازت راکړه زه جهاد لرم. وی تا ته اجازت نشته ته به هم دلته. رضی الله عنه یو وخت شام ته لاړ. چې شام ته لاړ ټولو خلکو استقبال وکړه. امیر المؤمنین دی حضرت بلال رضی الله عنه هم په هغه استقبال کې ولا راغی. چې راغی نو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر داسې په عجیبه نظر ورته وکتل. بلال ډېر بد دی راسره وکړه. ولې امیر المؤمنین؟ وی ګوره تا زموږ خوا پرېښوده. وی جهاد له راغلی نو چې شام ته داخل شو وی بلاله بانګ ووایه. یو بانګ خو مونږ ته ووایه. وی ما خو پابندي لګولې ده بانګونه مې پرېښي دي. ولې؟ وی بس د نبي علیہ السلام د وفات نه پس ما خو بانګ هغه ته وی بانګ نه ویم. وی نه خامخا به بانګ وی. مجبور یې که نو بانګ ته ودرو. عمر فاروق تاریخ لیکي چې حضرت بلال بانګ شروع کو وی د عمر فاروق دومره وجړل دومره چې د هغه کمیس او ګیره د اوښکو نه ډکه شوه او چې څومره صحابه ټول وجړل. وی بلال مونږ ته د پیغمبر علیه السلام د جون وخت را یاد کړ. هغه منظر دی را یاد. نو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته نو مونږ سره لاړ شوی نه ځم بلکل نه ځم مدینې منورې ته نه ځم. چې لاړ شم ما ته د پیغمبر علیه السلام د جون نقشه را یادېږي نه ځم. نو د شپې د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولید. وی بلاله دومره بې وفا دومره بې وفایي څوک کوي؟ ولې د الله رسوله؟ وی چې زه نه یم نو زما کلی خو شته که نه زما جومات خو شته که نه زما وطن خو شته زما کلی دی ولې پرېښی دی؟ نو چې راویښ شو نو فورا یې څاروی تیار کړ. هلی وی ما د خپل محبوب خپل دوست خپل یار رانه ګیله وکړه شابه د مدینې منورې ته ځم. نو راغی واپس مدینې منورې ته. نو چې مدینې منورې ته راورسېده نو خلق پې خوشحاله شو او درخواستونه شروع کړل صاحب بانګ ووایه. بانګ له نیم راغلی. بیا وله نور خلق راغلل بانګ به وی بانګ له نیم راغلی. ولې؟ وی ده چې دلته ودرېږم او بانګ ویمه نو قسم دی چې ما ته هغه د پیغمبر علیه السلام د زمانې دور را یادېږي. خو چې زه به کله ما به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه مبارک خشته مخ ته کتل. نو ما ته وښایه که نه هغه مبارکه چهره شته چې زه ورته وګورم. په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه ښکلي مخ ته کتل. او چې دی به جوش کې راغی جوش کې نو نبی علیہ السلام به ورله آواز ورکړ بخ بخ یا بلال واه واه. لکه یو سړی نعت وایي که نه هغه شته ښکلی نعت وایي نو خلک ورته وایي واه واه. عرب وایي بخ بخ واه واه یا بلال. نو ما ته به هغه واه واه څوک کوي؟ د حضور پاک مبارکه خشته نورانی چهره او چې هغه به راته واه واه کول هغه الفاظ نشم ویلی ما نه ویم. جرګې شروع شوې بلکل نه ویم. حضرت حسن او حسین ولا راوستل. سار وختي دی پښمنې دی ماسخوتن یې بانګ ونه وي ماښام یې ونه وي مازدیګر یې ونه وي دا دواړه ولا راغلل. بلاله د خدای دپاره د پیغمبر علیه السلام د انوسین درله په جرګه راوستې دي مهرباني وکړه دا بانګ ووایه. وی ښه ده ډېره ښه ده
نو سحر وختي پېشمنی بانګ ته ودرېد. نو چې بانګ یې کله شروع کړ الله اکبر، په الله یقین وکړئ چې زنانه په کوټو ختې او ماشومان د خوبه پاڅېدل او جومات ته رالل او ټولو منډې کړې. هغه یې د نبي علیه السلام زمانه بیا راجمدی شوه، هغه د بلال بیا بانګ وی. هغه منظر چې کله نبی علیه السلام محراب کې ناست او دا بانګ وی، هغه ټول منظر را مخکې شو. ماشومان رالل، زنانه اوچتې شوې، په دیوالونو ختې، خلک ټوله مدینه کې خوب نه پاڅېدل او یو لویه غوغا جوړه شوه. او بیا بانګ کې وی اشهد ان لا اله الا الله، او چې بیا وی اشهد ان محمد رسول الله، د نبی علیه السلام نوم ته ورغې. وروستو بانګ یې ونه ویلی شو، د هغه بانګ د چبوترې نه را پرېوت، بېهوشه شو، را پرېوت د نبی علیه السلام د نوم سره، بېهوشه پرېوت. نیم بانګ یې وي، نیم یې ونه ویلی شو. هغې وله لاسونه او خپې مګل چې هوش کې راغی. زه راته وایم چې ما وجنی نشم ویلی. بیا لاړ دمشق ته واپس د مدینې منورې نه. مدینه منوره کې نشم ټینګېدی، زه چې دلته اوسېږم نو ما ته د خپل حبیب د خپل محبوب هغه مبارکه نورانی چهره را یادېږي او ضمیر مې نه مني چې دلته کې ناست یم او د حضور پاک په محراب کې او زه د بانګ نه ویم او ویلی نشم. دا دومره لویه سیله ولا رب العالمین په څه ورکړه؟ دا د هغه قربانو برکت وګڼه. الله د چا قرباني بې ځایه نه بوځي. که تا قرباني ورکړه په بدن، په بچي، په مال، په نفس، په عزت، په هره طریقه باندې، یقین وساته چې رب العالمین د دې بدل بدله خامخا خلاصوي. که دنیا کې د خلاص نه کړه نو آخرت خو الله سره شته که نه. نو میر پیغمبر علیہ السلام یو ځل او ده چې به بانګ وی جیبا عادت مو خادمو د نبی علیہ السلام چې بانګ بیا خلاص کړ او نبی علیہ السلام به چرته جمعات کې نو کور به بعضې وخت کې به داسې وه نو بیا به ورغی پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کې به ودرېده چې د مانځه وخت به شو حی علی الصلاة د بانګ نه پس بیا سې اواز وکړو لکه مو وایي مانځه له راځئ حی علی الفلاح یا رسول الله دا الله رسول منزل رازا دا الله رسول کامیابی زیل رازا. نو نبی علیہ السلام سره کبلاس کې څه شیو ابه وغورځاو را منډه وک بلکې یو ورځ وای نبی علیہ السلام مبارک غوښه خوړه هغه غوښه ډیره وا وسره کور بندیان هم دي نو په چاړه باندې داغې نه لګه لګه غوښه کټ کوله او داسې وکړو مانځه ته لا یو څو منټه وو غوښه پرې کوله. بلال بانګوي خو د بانګ او د مانځه منځ کې فرقي راغی بلال او دروازه کې ودرېده حی علی الصلاة یا رسول الله دا الله رسول منزل رازا. نبی علیہ السلام مبارک او خندل چاړې غرزوله وی ما له تربت یمینه وی لاسونه په خاورو کا کړشه غوښې نه ډوډۍ نه وستو وی خندل او بار ته ول نظر په منډه راوته بلاله ډوډۍ نه دی وستو لکه صبر خو دې کړو. او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خځې به مراتلې سړي به مراتل نو چې کله تقریر به وکړو ټوټ سپیکر خو به ونه بلال به ځان سره راځي نو ښځو له به ورغی ښځې به شاته ولاړې ښځو ته به ځان له تقریر کوو هغې له به صدقې ترغیب ورکوو صدقه ورکې خیرات ورکې. نو چې ښځو نبی علیہ السلام د خیرات او د صدقې بیان به وکړو نو ښځو به غوږ ته ګوتې کړې والی به یې ویستې والی او مرای ته به یې ګوتې کړې میل به یې ویسته بلال ته به یې څادر کې اچوه ورسره به لکه د خادم ګرځېده به یې څادر کې واچول یو بیړل نو اختر کې خو فقیران او مسکینان راغلي په هغې به نبي علیه السلام فورا هغه څیزونه او هغه مالونه تقسیم کړل ورسره به ګرځېده بلال. چې معراج ته نبی علیه السلام تللی دی واپس راغی نو بلال ته وایي حدیث دی بلاله څه عمل دې کړی دی یو عمل لا ته وښایه ولې وی زه چې کلم جنت ته تللی یم په خوب کې او که په ویښه کله
نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د دې پیزار کشار اورېدلی دا خادم د خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي ستا د پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د سپلو کشار اورېدی شي د نبي علیه السلام سره نږدې دې نه لوی منقبت بل شته رونو دا څه عمل دی کړی وی صاحب به 2 کاره کوم یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم او یو چې کله اودس وکړم نو 2 رکعاته مونځ کوم تحیة الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو 2 رکعاته نفل وکړه او که وخت نو د سنتو وخت له ماسپښین دی خیر دی هغه وکړه او که جمع تیاری بیا پرېږده خو که وخت درته ای او مکروه وخت هم نه نو 2 رکعاته مونځ نفل تحیة الوضو نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د دغه 2 رکعاتو برکت چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدی شي او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوش خبري وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر خشته ناشنا محل او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغې وله کې داسې مزیدارې یخې اعلا خوشبویې اوبه وې چې زه نشم ویلی او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کو اودس دا چې مخ لاسینځئ نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېشتې او په مخ به یې واچولې نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتل داسې خشته ښځه حوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې په دې خپلو سترګو او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې او چې دا کومه وله د جنت ستا د هغه محل نه بار بیده داسې خشته اوبه مې نه ولیدې نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی ډېر اعلی محل دی بهترین ویره دې حورې نه تپوس وکړه او دا حوره څوک ده وی تپوس ته وکړه د الله رسوله په خپله وی ورنږدې شو وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړه ما یې تپوس وکړو چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی وی دا ستا یو امتي دی مؤذن بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه د جنت ملګری یم د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم نو نبی علیہ السلام مبارک به ورته خندل بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدې ده زه به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده خوشطبي به کوله وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده خدای پاک در ډېره خشته او مزېداره ملګرې درکړې ده او تر دې حده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته وایي څوک به ښځه درکړي او که به در نه کړي لکه د رنګ نه تور مو مرئیې وضعات شوی و نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي وی یو وی په خپله یې تپوس وکړي بلال ته چې هغې هغه خو یې په خپله یې تپوس وکړي ډېره ښه ده چې ورغی وی صاحب ته زمونږ لور غواړي وی قربان ستا نه زمونږ لور زمونږ لور در نه قربان دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی دا چا نه وی چې دی خو غلام و مرئیو آزاد شوی دی نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي اولاد یې ته نه دی شوی اولاد یې نو خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته یې ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی وی دی خو سردار دی زمونږ غلام نه دا بلال زمونږ سردار دی یو ځل د نبي علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی ځکه میلمانه به راتلل نو یا به څه یا به نو نبی علیه السلام مبارک ورته وی لاړ شه جانه قرض وغواړه دې لاړ د یو یهودي نه قرض وغوښت چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دې بانک ته ولاړ دی هغه یهودي راغی او حبشي یهودي ورته وایي څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې مال راوړه او که دې راونړې نو بیا به د نه هغسې مرئیې جوړوم لکه چې مخکې وی ګورې راغی نبی علیہ السلام ته کېناست الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي 2-3 ورځې پکې پاتې نه وي د بلال الله به څه پیدا کړي دی پټ شو
یو باغ يهودي راځي دا غریب سړی وینا براته کوي اسنه جګړه را سره ونکي نقصان را نکي پټ شو مې هم په هغه ورځ باندې چې کومه داغه نیټه و پیغمبر علی السلام له چا سمال لولېږي وی بلال څه شو وی سیب پټ شو وی راوي بلې دی خوراک وی دا يهودي څومره پیسې دي وی سیب دومره وی دا واخله شابه خپل شي ولا پوره لاړه وغه د يهودي چې څومره قرض وو هغه ورته پوره نو دا ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم په سفر کې مرګري په مدینه منوره کې مرګري په مکه مکرمه کې مرګري په بیت الله د پاسه بانګ ویل چا دې تاسو کو وستا ځل کې دا تیرېدل چې د بیت الله د پاسه به بانګ وی نه ولې وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او لومبي بانګ دی په بیت الله نو دا بچ ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا باغه وي یاره وی نبی علیہ السلام ډیر انصافدار پیغمبر ډیر د انصاف نه کار اخلي بس بانګ یې دته سپارلیو او چې هر ځای به مقرره نو بلال راشه بانګ وایه او بانګ اواز یې خشته اوازو داسې مزیدار اواز چې سړی به جړا ور وستله خبره مې دې پورې کولرونو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دا نه وي دا د عبرت خبره ده چېرې ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شم او په ما بس قربانی او تکلیف رانی شي او مفتو کې به جنت ته ځم نه خامخا را تکلیفونه به راځي که دې دنیا کې پچته په مسلمان تکلیفي چاته ضرري د چا بچی ته د چا پلار ته د چا ښځې ته د چا رور ته مال کې بدن کې دغه نقشه ځان ته را مخکې کړي چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم د هغه نه زیات نیازبین نه یم د هغه نه زیات کلک مسلمان نیم د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نیم هغه باید څومره تکلیفونه تیر شوي ما باندې هم تیرېږي او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې ورکړه او په آخرت کې ورکړه ان مع العسر یسرا سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي تکلیف بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې بدل رب العالمین بدل خلاصوي باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل یو حدیث پاک کې راځي چې څوک اوه کاله بانګونه وایي اوه کاله که پرله پسې به او که پرله پسې نه خو د اوه کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت ته بوتلی یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د دې بانګ د اواز چې کم کاڼې بوټې اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼې او بوټي د الله په دربار کې ګویي کوي چې د بانګ ویلی دی الله ستا نوم یې اخیستی څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جمعات ته د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي بانګي له به رب العالمین هغه مر اجر ورکړي نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ وایم ولې ثواب یې ډېر دی نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښولی دی وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز ادې بانګ وایي او چې دا نور څوک یې اوري هغې دې ورسره جواب کوي چې څنګه دې بانګ وایي هغسې هغې د الله اکبر ورسره وایي صرف حي على الصلاة وحي على الفلاح کې دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي قد قامت الصلاة کې وی اقامها الله وادامها اقامها الله وادامها دا منځ خدای همیشه قائم لري الصلاة خير من النوم کې وی صدقت وبررت وبالحق نطقت کله پښتو کې دی وی رښتیا دی وی نه کې خبره دی وکړه او رښتونه خبره دی وکړه نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وی او چا چې ووري دا غ کم الفاظ وی دا بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي پوره د نیکانه د الله منې کوي نه پوره ثوابونه اجرونه درکوي خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي نو ضرورت نشته چې هغلته د بانګ وویلی شي یا په سفر کې څوک روان او ملګري حاضري نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره چې یاره کیدي چې خوشا نور خلک وي هغوی زمونږ بانګ وری او راشي نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب وي او هغه سړی د بانګ وي چې اواز یې اوچتي اواز یې خشته ښکلې مزېداري هغه د بانګ وایي نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته چې کوم څه ښولي د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ دا هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي
څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي، الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تبا و برباد کړي. دو کې مریضانو ته یا الله ته ولا شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنګ دست دی د حلال رزق یې نصیب کړي. یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیمارۍ تکلیفونه دي هغه له په خیر بدل کړي. الله که د چا رواني دشمنۍ طرفګنۍ دي ته ولا په اتفاق او په اتحاد باندې بدل کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتې، الله د پریشانونو نه وساتې، الله د مصیبتونو نه وساتې. څومره مشران وفات دي وبخې، چې څومره جمدي دي الله د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. پروردګار چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته پوره کړي. پروردګار موږ ټول د بیت الله حج له بوتلېږي، په زړونو او په جبم خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي، او د ګناه او د هغې د اسبابو نه الله پامن کې وساتي، د فتنو نه الله محفوظ کړي، د عذابونو د قهرونو نه الله محفوظ کړي، د دواړو جهانو خیرم نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 168 نمبر 61 کې تاسو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ واقعا واوریدا. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. راشه ووره حقیقی بیان د عشق چې څنګه په دنیا گزران د عشق او د انګار نه چې گلزار ورته جوړیږي. ګوره څومره دی اوچت مقام دشت چې اقبال ته عقلونه حیرانیږي، لامکان ته رسیدلې شان د عشق جاندار سچ ټول بی جانی غلامان دی. ګوره څومره دی کوي فرمان دشت جاندار سچ ټول بی جانی غلامان دی. ګوره څومره دی کوي فرمان دشت وام د بلال سره چې قدرو د مینینو پس کروټو تیروي دوران دشت. د بلال سره چې قدرو د مینې پس کروټو تیروي دوران دشت چې پخپل رضا خیجی سرددار تا منصور نگنی خپل سرتاوان دشت چې پخپل رضا خیجی سرددار تا منصور نگنی خپل سرتاوان دشت پس د مرګ به پکار د غنی ګل شي په ژوندون کې جوړوي سامان دشت. بیا راشد پاکی منی ووره بیانونه پایش کی تکلیفونه تیر کړي دی بلال. راشد پاکی منی ووره بیانونه پایش کی تکلیفونه تیر کړي دی بلال. یا بلال تا ګورئ چې قربانی بدن ټول زخمی زخمی د محبت پو سوی اندامنا
پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینی وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینی وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال پروت پزړه کې چې صداقت گویا زبانی په وحدانیت پروت پزړه کې چې صداقت گویا زبانی په وحدانیت کپسینه او د کاڼو انبارونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینی وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینی وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال چی پاوازش پسبا کیگی عرش عظیم تا غگ رسیگی چی پاوازش پسبا کیگی عرش عظیم تا غگ رسیگی د خدای پدر کی قبولو اذانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینی وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال یا بلال قربان کړي د بدن ویني دا برکت ہو د پاکی مینی او بلال قربان کړي د بدن ویني دا برکت ہو د پاکی مینی چې په نصیب د دلبر شو وصالونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینی وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال مدعی څنګه پزړه دردمن یې غنی ګلوای چې دروغجن یې مدعی څنګه پزړه دردمن یې غنی ګلوای چې دروغجن یې بیمار د مینې په قرار نکړي خوبونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال راشد پاکی مینې وور بیانونه پېش کی تکلیفونه تیر کړي دي بلال حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کی مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي گل تر شرمیږي په باغچو کې مثال نشتا په جنتو کې مثال نشتا په جنتو کې نوري تجلی کوي زمکا پاسمان نوري تجلی کوي زمکا پاسمان حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کی مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي
مخی شغلی کړي لکه افتاب شونډې سری دي لکه ګلاب څومره لوی اثر لري سترګو کې جانان حسن یې شغلی کوي حسن یې شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کې مخلری روخان حسن یې شغلی کوي بیان زبور کې د پاک حضرت تورات انجیل کی د صفت بحثی پخوی باندے کڑے دے قرآن بحثی پخوی باندے کڑے دے قرآن حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کې مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي او زیات حسن دار دے پکل عالم کے ثانی نشتا بنی آدم کے شان اللہ ورکڑے دے ہر چا ډیر دے قدر دان حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کې مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي او په قیامت با زمون غم خوار وی د امتیانو بتابدا د امتیانو بطرفدار وی کړي بشفاعت زمون مخک د سبحان حسن یہ شغلی کوي حسن یہ شغلی کوي رڼا کړو جهان ټول خبرو یانو کې مخلری روخان حسن یہ شغلی کوي غنی ګلوائی د زړه پمی